ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर कंटेंट मंथ 1, लेक्चर नंबर 5, टॉपिक लिक्विडिटी, स्पेशली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। په پریویس کلاسز کې مونږ بحث کړی و په اپډا باندې، یعنی مونږ انټر بینک پرایس ډیلیوري الګوریدم ډسکرایب کړی و، او دا غینه بعد مونږ بحث کړی و په پریمیم اینڈ ډسکاونټ باندې. بیا مونږ دا خبرې کړې وي چې کم پی ډي اریز په پریمیم کې موجود وي هغې ته وایي پریمیم اریز، او کم اریز چې مونږ سره په ډسکاونټ کې موجود وي هغې ته وایي ډسکاونټ اریز. صحیح ده جی؟ وس په پریمیم کې مونږ سره بیرش پی ډي اریز موجود وي، او په ډسکاونټ کې مونږ سره بلش پی ډي اریز موجود وي. د دې خبرې ریپیټ کولو داسې خاص ضرورت نشته، خو د نننی ټاپک لیکویډیټي ته ماته دا ووایه چې ستا موټر سایکل په څه باندې چلیږي؟ ستا د والد صاحب چې کوم ګاډی دی هغه په څه باندې چلیږي؟ یا ستاسو د کور خواته چې کوم روډ دی په هغې باندې چې کوم غټ غټ ټرکان چلیږي او غټ غټ تصویلري چلیږي هغه په اوبو چلیږي؟ نه، هغې دپاره پکار یي پټرول، ډیزل، یعنی ایز ا هول پټرولیم. دغه پټرولیم دغه ګاډو دپاره یو لیکویډیټي ده چې په دې کې مومنټ کاز کی. ستا د مومنټ دپاره ته چې دا ګرځې را ګرځې، منډې وهې، غم خادی لځې، روغه ناروغه کوي، ته ګرځې را ګرځېږه نه، خپل باډي له مومنټ ورکوي. د دې دپاره هم انرژي پکار ده، او هغه انرژي ته د خوراک نه حاصلوي. نو ستا لیکویډیټي خوراک دی. صحیح شوله؟ دغه شانې مارکیټ دپاره هم تیل پکار دي چې مارکیټ پې وګرځي را وګرځي. صحیح ده؟ چې کم مارکیټ کې لیکویډیټي نه وي نو په هغې کې مومنټ نه وي. نو لیکویډیټي مونږ سره اصل کې بایینګ اینډ سیلینګ آرډرز وي. بایینګ اینډ سیلینګ آرډرز دا مونږ سره سپیسیفیکلی په لیکویډیټي کې راځي. ټیک ته جی؟ اوکے، liquidity, fuel of the market is called liquidity. د ماشومانو هغه خبره به ریپیټ کړو درته. صحیح ده جی؟ اوکے. The ability of a market assets یعنی stocks, commodities, indices, forex pairs, etc. to be bought or sold without affecting the original market price. د یو څیز اغستلی کېدلل یا خرڅېدلل خو په داسې سچویشن کې چې د هغې اوریجنل مارکیټ پرایس ډسټرب نه کړلی شي. This is liquidity originally. Buying and selling orders creates liquidity. ته buying کوي، selling کوي، نو ته په مارکیټ پلیس کې liquidity create کوي. خو لیکویډیټي کریټ کولو کې او په لیکویډیټي پرووایډ کېدلو کې فرق دی. اوس تا ته لیکویډیټي پرووایډ کوي څوک؟ ته په یو سمندر کې لامبو وهې، خو دا سمندر چا رالیږلی دی؟ سمارټ مني. سمارټ مني از دی لیکویډیټي پرووایډر. ستا مثال خو د یو مئی دی، یو ورکوټې شان مئی. ټیک ته جاني؟ او که نه؟ اوس په دې سمندر کې غټ غټ میان هم شته، ویل دی، ډالفین دی، ایټسټرا. ټیک ته جی؟ مگر مچان چې ورته وایي هغه پکې ته هم شته. نو اوس به څنګه چل کېږي؟ جواب دا دی چې ته به خو پساویږي. په مارکیټ کې خو هر ځای کې لیکویډیټي ده، هر ځای کې. کم ځای ته چې مارکیټ ځي هلته به لیکویډیټي in the form of orders, stops, buy stops or sell stops, stop losses, pending orders، دا ټول موږ سره لیکویډیټي ده. په خبره پوهېږي موږ سره که نه؟ لیکویډیټي پرووایډر څوک دی؟ سمارټ مني. او دا سمارټ مني چې کومه لیکویډیټي پرووایډ کوي، دا جال چې خورئ، دا جال چا پسې خورئ؟ ریټیلز. ویلینګ اور انویلینګ لیکویډیټي. دو وایي چې موږ پوهېږو. صحیح ده؟ دو وایي چې مارکیټ په بایینګ پریشر او په سیلینګ پریشر سره اپ اینډ ډاون ځي،
خو د حقیقت نه دی معلوم چې حقیقت څه دی. د دې خلکو بلیف دا دی د دې سپیکولیټ یو انانفارمډ منی یعنی ریټیلز دو په دې خبره باندې بلیف نه کوي چې په مارکیټ کې سمارټ منی ایگزیسټ کیږي. ته دو بالکل دا خبره په وهم و ګمان کې هم نه راځي او که ته ورته ووایې ته دوی زمانه ځان له خبرې کوي خو ته ځان له سوچ وکړه چې د دنیا دومره یو غټ مارکیټ دی چې د هغې ډیلی والیوم تقریبا 9.8 ټریلیون ډالرز دی اپروکسیمیټلی 10 ټریلیون ډالرز. د پورا پاکستان قیمت څو دی جانی جی ډی پی څو ده 1.57 ډالرز ټریلیون ډالرز 1.57 ټریلیون ډالرز د پورا پاکستان جی ډی پی. د فورکس مارکیټ د یوې ورځې ډیلی والیوم 10 ټریلیون ډالرز. په خبره پوهیږي که نه؟ اکائی دائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب 10 ارب کرب 10 کرب مال خو پاپل نه راځي بابا څه شی دی د دې سره نور یو درې زیروګانو مشته. ته پوهیږي په خبره پی کی آر ته یې واړوه 10 ټریلیون ډالرز دینه څه شی جوړیږي جانی په خبره ورسېدلې. سمارټ منی اصل کې مارکیټ چلی د مارکیټ ته هغو د پلار دی بلکې د هغو دی. صحیح ده؟ که څوک وایي چې مارکیټ زما د پلار دی صحیح ده نو خپل والد صاحب د نیک نیم کې دی سمارټ منی بیا به مارکیټ دغه د پلاری. صحیح ده جی؟ ځکه بعضې نن ټایم کې ستا په ذهن کې راشي چې زه چې مارکیټ ته ووایم ښکته شه چې مارکیټ ښکته شي چې ورته بره شه چې مارکیټ بره شي. مارکیټ زما په اشارو باندې چلیږي. ولې جانی مارکیټ خو زما د پلار دی. پاسه سمارټ منی از دی ریل گیم چینجر. خو دا خلق په دې باندې بلیف نه ساتي چې دیر از ا کوانټیټي دیر از ان انټیټي چې هغه مارکیټ کنټرول کوي ایچ اینڈ ایوری موف کنټرول کوي. دوی ته دا پته نه لګي ځکه چې سمارټ منی په کم مقدار کې خلق دی. بگ انسټیټیوشنز سنټرل بینکس ته پوه شولې او که نه ستا سټاپ لاس څو هیټ کېږي تا سوچ کړی د ستا سټاپ لاس هیټ چېرته لاړ شي ستا چې اکاونټ واش شي دا چېرته ځي ته چې پرافټ کوي ته کم ځای نه کوي. دس از لیکویډیټي دس از لیکویډیټي. ته پوه شولې ته په یو لیکویډ مارکیټ کې گیم کوي. ته بعضې پیرز کې گیم کوي ټریډینګ کوي بعضې پیرز سره هغه بالکل نان ولټایلي هغې لیکویډیټي کموي هغې کې باینګ اینډ سیلینګ اډرز ډېر کم پرووایډ کېږي خو بټ دیر از لیکویډیټي پکې بیا هم وي کم وي خو وي پکې ته. صحیح ده جی په دې خبر باندې پوه شولې. سپیسیفیکلی لیکویډیټي به زه براډلی ډیوایډ کړم انټرنل رینج لیکویډیټي ته یعنی IRL اینڈ ایکسټرنل رینج لیکویډیټي ERL. په خبره باندې ورسېدلې. انټرنل او ایکسټرنل یو ته به زه پر روان وختونو کې IRL ویم او بل ته به ERL ویم. دا هیروی به نه. اوس که موږ یو رینج واخلو یو رینج صحیح ده مارکیټ یو رینج ته لاړ شي په دې رینج کې ټریډ کېږي نو د دې رینج کې انټرنل رینج لیکویډیټي هم وي او ایکسټرنل هم وي. ایکسټرنل کوم ځای کې هایز اینډ لوز high of the session day week quarters equal highs equal lows trend lines in their lows وغیرہ وغیرہ. پوهیږي انټرنل رینج لیکویډیټي بیسیکلی فیر ویلیو کیپ ته وي ایم بیلنس تا انټرنل رینج لیکویډیټي. مارکیټ انټرنل رینج لیکویډیټي کریټ کی لاړ شي تی بیا واپسې کې واپس راشي لکه سورلی رانه پاتې شي دي واپسې کې ځم. صحیح ده سره نه پاتې شوي دي کور کې یاره واپس ځم بیا راځم تاسو لاړ شئ ورو زه راځم در پسې. مارکیټ واپس راشي هغه ایم بیلنس کی هغه ګیپ فل کی د هغې د فل کولو نه بعد دی بیا واپسې کې روان شي. دس از انټرنل رینج لیکویډیټي. په دې کې فیر ویلیو ګیپ او لیکویډیټي وایډ مونږ کامنلی اخلو خو براډلی که ته سوچ وکې نو پی ډي ارے میټرکس چې ثابت کم دی دا مونږه په انټرنل رینج لیکویډیټي اخلو خو په براډ کنسپټ کې. په خبره ورسېدلې. الګوریدم efficiently deliver price to engineer liquidity.
الګوریدم کار څه دی چې هر ځای ته هر ځي ته ځان ورسئ دې دپاره چې لیکویډیټي انجینیر کی مطلب هر یو کس تباه کی چې کوم ځای کې هم امبیلنس وي هغه بیلنس کی هر چا د انصاف میلاو شي هر یو بایر دپاره یو سیلر او هر یو سیلر دپاره یو بایر دا یو ایزی کنسپټ یو ایزی اپروچ دپاره دا خبره کومه چې یو هر بایر یې ګنم اوس فار ایگزامپل ته یو څیز چا باندې خرڅی نو په هوا کې خو نشي خرڅولی کنه ستا دپاره یو بایر پکار دی چې هغه تانه واخلي نو بایر دپاره سیلر لازمي دی او سیلر دپاره بایر لازمي دی کله نا کله په دې مارکیټ کې داسې چل وشي چې یو کس ډیر اغستل وکي سیز ډیر واخلي خو سیلر له پیسې ورنکي صحیح ده ډیر تادی کی یا ته بازار ته لاړ شي تله کله نه کله هیر شي دکاندار له پیسې ورکول خو چې بیا درته یاد شي بیا واپسۍ کې راشي چېرته راشي دکاندار له پیسې ورکوي ځکه چې بایر او سیلر د کله چې تله هیر شي یا ته تادی کې یا په منډه باندې وتښتي بیا پیمانه شي واپس راشي دې ځای کې امبیلنس ته کریټ کی امبیلنس د دې امبیلنس بیلنس کولو دپاره ته بیا واپس راځي په دې خبر به انشاءالله ته پوه شئ نو الګوریدم افیشینټلی ډیلیور پرایس ټو انجینیر لیکویډیټي هر ځي ته دې ځان رسئ پراپرلی ځان رسئ چې لیکویډیټي پرووایډ کړلی شي هر ځای کې price will balance the n imbalance to deliver price efficiently پوه شولې market moves from IRL to ERL and from ERL to IRL IRL نه ERL ERL نه IRL IRL نه ERL ERL نه IRL بس د دې صرف دغه کار دی انټرنل رینج لیکویډیټي نه ځي ایکسټرنل ته ایکسټرنل نه انټرنل ایکسټرنل دا یو څیز دی های ریزسټنس او لو ریزسټنس لیکویډیټي د دې بحث په انشاءالله پر روان یو لیکچر کې کوو کرنټلی زه به ایکسپلین کولو کوشش کوم د ایکسټرنل رینج لیکویډیټي ایکسټرنل رینج لیکویډیټي او انټرنل رینج لیکویډیټي به زه بعد کې ډسکرایب کوم چې په دې باندې به زه تفصیلا بحث کوم او په دې کې به زه پی ډي ارے میټرکس ایکسپلین کوم صحیح ده جی نو ایکسټرنل رینج لیکویډیټي کې موږ سره راځي هایز اینڈ لوز خو د څه سپیسیفای کوو کیسونه جانی previous month high and low, previous week high and low, previous day high and low, previous session high and low, any previous high and low, swing high and swing low, EBDA 20 days high and low, EBDA 60 days high and low, EBDA 40 days high and low, relative equal highs and lows, equal highs and lows, previous month high and low. که په دې کیس کې ته وګورې بعضې دکانداران که تاسو چېرته پیژنئ یا تا چېرته دکانداري کړي نو بعضې دکانداران داسې وي چې هغو خپل د میاشتې حساب کوي د میاشتې اخر ته حساب کوي پوره میاشت کار وکړي دکان ته ځي راځي او د میاشتې اخر ته حساب کوي بیا ځان له یو ټارګټ کیدي او د حساب کتاب نه دا پته ولګئ چې په پریویس منت کې مونږ دا سیز دومره ډېر خرڅ کړی و په 14 تاریخ منته کې خو میاشت ټوله یې که نه نو په 14 تاریخ باندې دا ګراف نه د هغو ختلی داسې صحیح ده اوکې بیا داسې ډاون راغلی یکم تاریخ باندې سره سیل نه شي بیا منځ کې سیز موډریټ شي لکه که زه کوشش وکم لږ داسې شانې چې دا موږ سره یو دکاندار دی او دا هغه خپل دپاره یو چارټ لګوي دا ډیز دي ټایم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دا تاریخونه دي ښه 1 2 3 صحیح ده د اګست میاشتې تاریخونه دي دغه شان دا د سره پراډکټس دي 10 کلر بوله چینج کو چې لږ مزه وکړي 10 20 30 40
50 60 70 دا د شیشې خسکټ ده، دا د هغې کوانټټي ده. څه شی دی؟ کوانټټي. او دا مونږ سره ډیز دي. یا پاکه خدایه، صحیح ده جی. دا ورځې دي او دا مونږ سره کوانټټي ده. په اولنۍ ورځ باندې کې په 1 تاریخ باندې کې د یو سیز خرڅ که مونږ سره وروره په نیکه د ملشه 10. صحیح ده. په 2 ورځ باندې کې 10. په 3 ورځ باندې کې 30. په 4 ورځ باندې کې 4 ورځ دا راغله که نه، نو دې سره داسې او دا مخامخ یو بل ته دواړه، نو دومره. په 5 ورځ باندې کې د خرڅ کړل وروره بیا 30. په 6 ورځ باندې کې 20. په 9 ورځ باندې کې 10. په 8 ورځ باندې کې د خرڅ کړل وروره 60. سو 60. په 9 ورځ باندې کې د خرڅ کړل سو دغومره. او په 10 ورځ باندې کې د خرڅ کړل زما وروره 30. اوس که دا ګراف ته ځان ته دا صرف د ورځو حسابونه دي که نه، که دا حساب دی راغونډ کې ټول او ځان سره په نوټبوک کې خپل یو ګراف جوړوي، نو د دا ګراف به بیا داسې ښکاري، داسې اپ بیا ډاون بیا اپ او بیا ډاون. اوس د دې سټارټینګ د کم ځای نه شی دی، د دې ځای نه اوپننګ دا دی، کلوزینګ کم دی دا دی. صحیح ده. که د دې دپاره زه کینډل جوړوم که نه، نو دا مثلا شو کلوزینګ او دا دی شو اوپننګ. ایز ا هول د سیل ډیر کړی دی، بای ډیر تللی دی، نو زه که دا باډي داسې جوړه کم چې دا دې راغلله باډي. صحیح ده. نو دا به څه شی راشي؟ ویک. ځکه دې کې کلوزینګ نه دی شوی، کلوزینګ اصل کې ډاون سایډ ته شوی دی. نو د کلوزینګ دپاره چې کلوزینګ ډاون سایډ ته شوی دی، نو زه به دا چل لازمي کومه. صحیح ده. څه لمحې دپاره که فار اگزامپل دی لږ ونې دلته ډاون راغلی وي، داسې دې ځای پورې راغلی وي، یا په دې ورځ باندې سیل میل نه وي شي، نو دا ګراف به بیا موږ سره د دې کینډل به موږ سره داسې جوړېده. نو که دا د پریویس منت شي، د پوره منت شي، د تاریخونه په ټول د منت لپاره راشي، نو بیا به زه د اسانۍ دپاره د پریویس منت هائی په دې ځای کې لګوم او د پریویس منت لو به زما دې ځای کې وي. ته په دې خبره باندې پوه شولې دا خبرې ګرانې وي که اسانې وي؟ اسانې خبرې دي که نه. نو دې د وجې نه موږ پریویس منت هائی او پریویس منت لو کنسیډر کوو چې موږ ته ښه کلیر کټ اندازه ولګي چې زموږ روان کاروبار څومره کېدو والا دی. پوهېږي؟ نو دا و پریویس منت هائی اینڈ پریویس منت لو. صحیح شوله؟ نو د پریویس منت هائی که مونږ ته معلومه وي او د پریویس منت لو که مونږ ته معلومه وي، نو مونږ ته به خپله را روانه اندازه لګي چې مونږ له زمونږ کاروبار په نقصان کې روان دی، په فایده کې روان دی، مونږ له محنت ډیر کول پکار دی، یو څه بل څه. سیم از دی کیس ود دی سنټرل بینکس سمارټ منی، هغه هم داسې چل کوي، هغه هم داسې چل کوي. دا می دا خبره وکړله د سمپلیسټي دپاره، د یو سمپل اپروچ دپاره چې ته په دې خبره باندې بالکل کرسټل کلیر شي. صحیح ده جانی؟ اوکې. نو پریویس منت هائی دا، پریویس منت لو دا. صحیح ده. که کرنٹ منت چرته موږ سره په دې ځای کې ټریډ کېږي، نو دا د هغې دپاره پریویس منت دی، یو ریفرنس پوینټ دی. صحیح ده چې په پریویس منت کې دومره چل شوی، اوس دومره کار پکار دی. سیم از دی کیس ود پریویس ویک هائی اینڈ پریویس ویک لو. پریویس ویک هائی، پریویس ویک لو. په خبره ورسېدلې؟
ټیک ته جی دام تاسو سره پریویس ویک هاي راتلی شي دام راتلی شي دام راتلی شي دام راتلی شي دام راتلی شي سپیسیفیکلی زمون په دې کرنٹ کیسز کې لا بیسیک کلاسز دي کنه نو موږ به پریویس ویک هاي دا اخلو دا کینډل صحیح ده جی چتر اوس کینډل په دې ځای کې ټریډ کیږي دې ځای کې زموږ د لپاره پریویس ویک کم دی دا که دا چرته ټریډ کیږي نو پریویس ویک به بیا دا وي ٹھیک ده جی اوکے same is the case with previous day high and previous day low this is the most important دا ډیر لازمي دی previous day high and previous day low ځکه چې سمارټ منی یعنی سنټرل بینکس د خپل لیندین د لپاره ډیلی چارت موستلی یوز کوي موستلی څه یوز کوي ډیلی چارت نو دې د وجې نه موږ به پریویس ډے هاي پریویس ډے لو ګورو د هغې کلوزینګ به ګورو چې په کوم ځای کې اوپن شوی دی په کوم ځای کې کلوز شوی دی ایټسټرا ایټسټرا صحیح ده پریویس سیشن هاي اینڈ پریویس سیشن لو سیشن هاي به ګورو د سیشن لو به ګورو چې په کوم ځای نه سٹارټ شوی دی په کوم ځای کې کلوز شوی دی وغیره وغیره د ټول انفارمیشن به ځان سره رایوځای کوو او ګورو به چې په پریویس سیشن کې فار ایگزامپل سیشنز موږ سره صرف څلور دي غلط فهمي به د مایند نه وباسي څلور سیشنز دي په آی سی ټي کې سیشن نمبر 1 ایشین سیشن ډیوریشن یې دی 6 غنټې سیشن نمبر 2 لندن سیشن ډیوریشن یې دی 6 غنټې سیشن نمبر 3 اے ایم سیشن ډیوریشن یې دی 6 غنټې سیشن نمبر 4 پی ایم سیشن ډیوریشن یې دی 6 غنټې چې چاري 24 پوره ورځ دی لاړه په خبره ورسېدلې نو موږ به دې ته ګورو چې پریویس سیشن چرته لیکویډیټي اغستې ده او که نه یس نو ویری ګډ اغستې ده او که نه د پریویس سیشن هاي اوړاوه شوله او که لو اوړاوه شوله دې خبرو ته به سوچ کوي ایشین سیشن لندن سیشن اے ایم سیشن پی ایم سیشن no more than this any previous high and previous low دلته external range liquidity 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 وس کدی ځای کې ته وګوري نو دا موږ سره external range liquidity ده relative equal highs خو relative equal highs کې قسمونه دي موږ سره کلین هایز اینڈ کلین لوز کې ما لږ بحث کړی و بعضې موږ سره ایکول هایز بالکل بعضې موږ سره ریلیټیو ایکول هایز صحیح ده ریلیټیو ایکول هایز صحیح ده جی داسې بس په دې کې مور پرابیبل چې کوم دي هغه داسې وي په دې کیس چې کوم وي او چې کوم لږ اوچت وي اپ سایډ ته وي نو هغه لیس پرابیبل وي صحیح ده هغې پرابیبلیټي کمه وي خو چې کوم سیکنډ چې کوم سوینګ وي هغه د فرست سوینګ لیکویډیټي نه اغستې نو هغه مور پرابیبل وي ایز کمپیر ټو دیس ون لکه دلته وګوره ته دې د لیکویډیټي آلموسټ اغستې ده لیکویډیټي اغستې ده خو که دلته وګورئ د لیکویډیټي نه ده اغستې نو this is more probable equal highs relative equal highs and this is less probable ICT مایکل دا خبره کوله تو سمجھا نہیں رے تو سمجھا نہیں ٹھیک ته جی یو ځای به یې صفا کو جانې مازغه نشو خوړلی ټیک ده په دې خبرو باندې ته پوه شولې دا خبرې بالکل اسانې وي انتهایی swing high and swing low this is also external range liquidity market swing highs target کوي swing lows target کوي ٹھیک ته جی اپ ډاټ 20 days high and low دا شل ورځې دي every 20 days بعد هر شل ورځې بعد مارکیټ یو نوې لیکویډیټي پول جوړوي هر شل ورځې بعد مطلب دی یو میاشت بعد
ځکه چې په ټریډینګ کې موږ سره میاشته کې تقریبا 100 ورځې اته اتوار خو چوټي شکر دی چې د مارکیټ د پاکستان نه دی جاني کله به د قید اعظم چوټي وه کله به د علم اقبال چوټي وه کله به د فاطمه چوټي وه کله به د بېنظیري چوټي وه کله به 14 اګست دا 23 مارچ دی سړی خو پوره کال کې سرکاري سکولونو والا 3 میاشتې سکول ته ځي هغه کې هم کله استاد را نشي کله سټوډنټ لاړ نشي سسٹم دے مڑا چلی گی ایپڈا 60 days high and low ایپڈا 40 days high and low same cases د دې کې هم مونږ سره ایکسټرنل رینج لیکویډیټي وي چې هغه مونږ سره ایپډا یعنی انټر بینک پرایس ډیلیوري الګوریدم هغه ټارګټ کوي 40 days 20 days and 60 days دا مونږ سره سو ټارګټ کوي ایپډا سمارٹ منی ټارګټ these liquidity pools in the last 20, 40 and 60 days او دا غینه بعد مونږ سره کیږي کوارټرلی شفټس څه کیږي کوارټرلی شفټس مارکیټ کې میجر سټرکچر شفټ راځي چې اگر میجر سټرکچر شفټ را روان دی یو څو میاشتو دپاره ستا بیاس کلیر کی ستا ډایرکشن کلیر کی په خبر باندې پوه شولې نو دا مونږ سره په څه کې راځي ایکسټرنل رینج لیکویډیټي کی دا غینه بعد زه یو بل ټاپک به وکم درته ان شاء الله خو فی الحال لا نه ټچ کو anyway ریلیټیو ایکوال هایز اینڈ لوز ریلیټیو ایکوال هایز اینڈ لوز صحیح ده ما خبره وکړه ریلیټیو ایکوال هایز اینڈ لوز بالکل ایکوال نه دي ځکه ایکوال داسې ښکاري this is also external range liquidity سمپل مطلب دا شو چې هایز اینڈ لوز آر ایکسټرنل رینج لیکویډیټي په دې کې کومه لږ سپیسیفای کړل که نه نو دې د وجې نه until next time wish you good luck and good trading